د جاهلیت په دور کې به خلکو د یتیمانو خیال نه ساته. د یتیمانو مال به دی په ناجایزه طریقه باندې استعمالو. د یتیمانو د ځان د جسم د مال د ابرو خیال نه ساته. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله تشریف راوړ خلکو ته دا خبره بیان کړه، وای انا وکافل الیتیم کهاتین فی الجنه، وای زه او د یتیم سړی کفالت کولو ول دا په جنت کې دواړه داسې په یو ځای باندې وي. مخکې روایت کې الفاظ چې دا دوه ګوتې نیولې وي، دا به دواړه داسې په یو ځای باندې وي. نو ګورئ نبی علیه الصلاۃ والسلام د داسې انسان څومره فضیلت بیان کړی دا چې هغه د خپل یتیم خیال ساتي، د یتیم احترام کوي، د یتیم د مال خیال ساتي. الله تعالی هم فرمایي وآتوا الیتامى اموالهم، وای تاسې یتیمانو ته د دې مال حواله کوي. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، خپل غلط مال، خپل خراب مال، خپل کمزوری مال دا د یتیمانو د مال سره مه ملاوئ. ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم، وای تاسې د دوی مال د خپل مال سره دا کله هم ملاوئ. انه کان حوبا کبیرا. الله تعالی مخکې فرمایي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نو ګورئ نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دنیا ته تشریف راوړ، نور جاهلیت خو ختم شو، نور رسومات خو ختم شو، چې په کوم وخت کې د یتیم خیال هم نه ساتو. نو الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام د یتیم دپاره هم رحمت را لېږلی.